السلام علیکم. په خیر راغلی د ټی هب د سی پلس پلس پښتو کورس لیکچر نمبر 39 ته. په نن لیکچر کې به موږ په فنکشن باندې کار کوو چې فنکشن څه شی دی. د فنکشن په سنټکس باندې به ځان پوه کوو. د فنکشن د لیکلو چې کومه طریقه ده په هغې به ځان پوه کوو او دا به ګورو چې فنکشن موږ سره کوم پرابلم سولو کولی شي. نو د نن لیکچر لپاره به زه دلته راشم، یو فایل به واخلم او دې فایل ته به زه نیم ورکړم لیکچر نمبر 39. زه به دلته ولیکم لیکچر انډرسکور 39.cpp او دلته به زه بویلر پلیټ کوډ ولیکم. دلته به زه تاسو ته یو سمپل پروګرام ولیکم چې هغه موږ سره دوه نمبرز یا دوه ویریبل خپلو کې پلس کوي او موږ ته به ریزلټ چې کوم دی ډسپلی کوي. نو زه به دلته راشم، دوه ویریبل به زه کریټ کړم بلکې انشلایز به هم کړم. دلته به زه واخلم A او په دې کې به زه سټور کړم 5 او بل ویریبل به واخلم په نیکسټ لاین کې به واخلم INT B او په دې کې به زه سټور کړم 10 به پکې سټور کړم. صحیح شو، 10 به پکې سټور کړم او دلته به زه راشم څه به وکړم سی اوټ دلته به واخلم چې د ریزلټ او کالن به واخلم او دلته به څه وکړم A پلس B به ورته مطلب دا به زه جمع کړم او ډسپلی به کړم. هینډل به هم واخلم. دا پروګرام چې زه رن کړم نو سمپل ما سره به 15 انسر به ما سره پرنټ اوټ شي ځکه چې 5 پلس 10 ما سره 15 کېږي. نو سرپرایز ما سره به د ریزلټ 15 به ما سره پرنټ اوټ شي. اوس که زه وغواړم چې 20 او 25 زه خپلو کې پلس کړم نو هغې لپاره به زه بیا دوه ویریبل اخلم او بیا به زه یو سټیټمنټ لیکم د سی اوټ والا چې هغه ما سره پرنټ اوټ کړي. نو زه به دلته راشم څه به وکړم دلته به زه یو دوه ویریبل نور واخلم A1 او په دې کې به زه سټور کړم 20 بیا به زه یو بل ویریبل واخلم B1 او په دې کې به زه سټور کړم 25. صحیح شو، او دلته به زه راشم سی اوټ والا به یو بل سټیټمنټ واخلم دلته به ورته ولیکم چې د ریزلټ یا د سم به ولیکم چې د سم او دلته به کالن واخلم. بیا به زه دلته راشم اپریټرز به ولګوم او دلته به ورته ولیکم چې A1 پلس B1 دا ته خپلو کې پلس کا او ما ته څه وکړه ریزلټ پرنټ اوټ کا. دلته به زه هینډل واخلم. دا پروګرام چې زه رن کړم نو سرپرایز ما سره به اول 5 او 10 خپلو کې پلس شي ریزلټ به راشي، بیا به 20 او 25 خپلو کې پلس شي او ما ته به ریزلټ پرنټ اوټ کړي. نو که زه داسې دوه ویریبل زیاتوم او یو سی اوټ والا سټیټمنټ اخلم نو پروګرام به ما سره لینتي شي، غټ به شي، چې کوم لاینز ما لیکلي وي هغه ما سره ډېر زیات شي. نو یو خو پروګرام موږ سره څه شي زموږ ټایم به ویسټ کوي، بل به موږ سره ریډیبلیټي چې کومي یو کس به هغه ریډ کولی سي نشي ځکه چې هغې کې موږ سره بار بار یو کنسپټ والا کوډ لیکل شوي او بار بار موږ لیکلی وي. نو دا زموږ ټایم هم ویسټ کوي، زموږ پروګرام والا لینت هم زیاتولی شي او د پروګرام سایز هم موږ سره غټولی شي. نو د دغې پرابلم سلوشن لپاره موږ سره په پروګرامینګ کې یو کنسپټ دی چې هغې ته موږ فنکشن وایو. نو راځو په فنکشن باندې کار کوو. اول تاسو دا زده کوئ چې فنکشن به تاسو چېرته ډیکلیر کوئ. نو د فنکشن د کوډ لیکلو لپاره به تاسو دلته راشئ، دا یوزینګ نیم سپیس او د مین فنکشن په منځ کې به تاسو فنکشن ډیکلیر کوئ. اول خو دا مین فنکشن هم موږ سره یو فنکشن دی، آلریډي موږ یو فنکشن جوړ کړی دی. زه به دلته راشم څه به وکړم INT به ولیکم، بیا به فنکشن ته نیم ورکړم چې دا فنکشن به موږ سره څه کار کوي. نو د فنکشن چې کوم کار دی د هغې ریلیټډ نیم به تاسو ورکوئ چې بیا تاسو ته هغه یاد وي. نو زه دلته یو داسې فنکشن جوړوم چې هغه ما سره دوه نمبرې خپلو کې پلس کوي. نو زه به دلته ولیکم چې سم او بیا به ډایرکټ سمال بریکټس واچوم. په دې سمال بریکټ کې به زه دوه ویریبل واخلم INT A او بل به واخلم INT B. صحیح شو، او بیا به زه سمال بریکټ چې کوم دي دا به کلوز کم او بیا به کرلی بریکټس واچوم. نو دا موږ سره فنکشن ډیکلیر شو او دلته به زه ریټرن ولیکم چې دا ما سره دا دوه ویلیو خپلو کې پلس کوي او ریټرن کوي. مطلب A پلس B ما سره پلس کوي، جمع کوي، بیا ما سره دا ریټرن کوي. نو دا موږ سره یو کمپلیټ فنکشن جوړ شو. صحیح شو، دغه INT چې ما لیکلی دی ته ریټرن ټایپ چې دا ما سره کوم ټایپ ویلیو ریټرن کوي واپس به ما ته راکوي، دې ته ځکه ریټرن ټایپ وایي. دا اوس تاسو پریکټیکلی وګورئ چې ریټرن څه شی دی، ریټرن ټایپ څه شی دی. بیا ما د فنکشن ته نیم ورکړی دی سم، دا د دې نیم شو. بیا ما سمال بریکټس اچولی دي او په سمال بریکټس کې ما دوه ویریبل اخیستي دي. دغه دوه ویریبل چې کوم دي A او B دې ته په پروګرامینګ کې پیرامیټرز وایي. پیرامیټرز هغه ویریبل چې په فنکشن کې دننه ډیکلیر شي هغې ویریبل ته پیرامیټرز وایي. بیا دلته ما لیکلی دی چې ریټرن A پلس B مطلب A پلس B خپلو کې پلس کا، په دې کې چې کوم ویلیوز وي هغه خپلو کې پلس کا او ما ته یې ریټرن کا. صحیح شو، دغه پروګرام چې کوم ما تاسو لیکلی دا به زه کمنټ اوټ کما. اوس راځو دغه فنکشن چې کوم ما جوړ کړ دا به اوس مونږ کال کوو او زموږ چې کوم پرابلم وي هغه به مونږ ته دا سولف کوي. مطلب د دغه فنکشن په ذریعه باندې به خپل پرابلم سولف کوو. نو تاسو به څه کوئ
زه غواړم چې اول 5 and 10 خپلو کې پلس کم. نو دې لپاره به څه وکړم، زه به ورته واخلم یو سی اوټ سټیټمنټ او دلته به ورته ولیکم چې د سم صحیح شو د سم او دلته به زه کالن واخلم. دلته به زه راشم او دغه فنکشن چې کوم دی دا به زه کال کم. زه به ولیکم سم د فنکشن چې کوم نوم دی هغه به تاسو ولیکئ، بیا به سمال بریکټس واچوئ او په دې کې به دننه دلته تاسو کتلی شئ چې ماته یې راکړه چې آی ان ټي سم، آی ان ټي اے، آی ان ټي بي، مطلب دوه ویریبل به مطلب دلته به ته دوه ویریبل پاس کړې. نو زه غواړم چې 5 او 10 خپلو کې پلس کم. نو زه به ورته واخلم 5، بیا به زه کوم واخلم، بیا به زه 10 واخلم. اوس ماته ضرورت نشته چې زه یو دوه ویریبل نور واخلم او بیا سی اوټ ول سټیټمنټ واخلم. دا پروګرام به زه یو ځل رن کم، بیا به د دې په فلو باندې ځان پوه کړو چې دا فنکشن موږ سره څنګه کار کوي. دا پروګرام چې زه رن کم نو ما سره پرنټ اوټ شي چې د sum is 15. ګورې ډایرکټ ما سره 15 پرنټ اوټ کړ. اوس ما نه آی ان ټي اے ویریبل جوړ کړی نه ما بي ویریبل جوړ کړی دی. اوس راځو د دې پروګرام په فلو باندې ځان پوه کوو چې دا پروګرام به موږ سره څنګه کار کوي. پروګرام اول ایگزیکیوشن د کوم ځای نه سٹارټ کیږي؟ د مین فنکشن نه سٹارټ کیږي. مین فنکشن ته چې راشي دا خو ما کمنټ کړی دی نو دا به سکیپ کی. د پروګرام چې کوم ایگزیکیوشن کنټرول دی هغه به دې سټیټمنټ ته راشي، دلته به دا ایگزیکیوټ کی. نو دلته خو ما ورته ویلي چې سم په نوم باندې موږ سره یو فنکشن دی او دوه ویلیو مو ورته ورکړي 5 and 10. دلته به څه وشي؟ د پروګرام چې کوم ایگزیکیوشن کنټرول دی هغه به دې فنکشن ته راشي، ولې چې ما فنکشن کال کړی دی. نو پروګرام ایگزیکیوشن کنټرول به د سم په نوم باندې فنکشن ته راشي چې دلته موږ سره صرف یو فنکشن دی او د هغې نوم دی سم. نو د پروګرام کنټرول به دلته راشي. دلته به څه وشي؟ هغه دوه ویریبل چې کوم ما ورکړي و دې ته آرګومنټس صحیح شو. دې دواړو ته پریمیټرز چې کوم په فنکشن کې دوه ویریبل اخیستي دې ته پریمیټرز او دغه دوه ویلیو چې کوم دي دا اکچوال ویلیوز دي دې ته آرګومنټس. نو 5 به راشي په A کې به سټور شي او 10 به راشي په B کې به سټور شي. بیا به A پلس B خپلو کې پلس شي او دوباره به ریټرن شي چې د کوم ځای نه کال شوی وي دغه دواړه ویلیو به خپلو کې پلس شي او دوباره به دلته راشي. صحیح شو. دې ځای نه به ورته کال میلاو شي، مطلب پروګرام چې کوم ایگزیکیوشن کنټرول دی هغه به دې ځای نه 5 او 10 راواخلي. 5 به په A کې سټور کړي او 10 چې کوم دی په B کې سټور کړي. دا به خپلو کې پلس شي او دوباره به ریټرن کړي. چې کله ریټرن کېږي مطلب د کوم ځای نه چې د فنکشن ته کال راغلی وي هماغه ځای ته به دغه ویلیو دوباره لاړې شي. نو ځکه ما سره پرنټ اوټ کړه چې د سم از 15. صحیح شو. اوس که زه راشم زه وغواړم چې 20 او 25 خپلو کې پلس کړم نو زه به اوس جدا ویریبل نه اخلم بلکې سمپل زه به دلته ولیکم سی اوټ. دلته به زه راشم چې د سم دا به ورته ولیکم او دلته به زه سم والا چې کوم فنکشن دی هغه به زه کال کم او دوه آرګومنټس به ورته ورکم مطلب اکچوال ویلیوز. زه به ورته ووایم چې ته ما سره 20 او 25 خپلو کې پلس کا. دوه ویریبل مو ورته ورکړه. دا به دې ځای نه دغه دوه ویریبل څه کي پاس به شي فنکشن ته. دلته به زه یو انډل واخلم چې ما سره میکس اپ جوړ نشي. دا پروګرام به زه دې ځای نه ډیلیټ کم او دوباره بیا رن کم. نو تاسو کتلی شئ چې اول به ما سره 15 پرنټ اوټ شي او بیا ما سره 45 پرنټ اوټ شي. نو انشاءالله چې په دې کنسپټ باندې به تاسو پوه شوي. اوس راځم یو بل فنکشن تاسو ته اخلم چې هغې کې موږ سره ریټرن ټایپ نه وي. ریټرن ټایپ تاسو پیژنئ دغه آی ان ټي د دې په ځای باندې زه فلوټ هم اخیستلی شم، د دې په ځای باندې زه سټرینګ هم اخیستلی شم. په دې باندې به وروسته کار کوو. لیکن زه تاسو پوه کوم چې تاسو دلته ریټرن ټایپ اخیستلی هم شئ. مطلب که تاسو غواړئ چې تاسو سره ویلیو ریټرن شي دوباره ریزلټ تاسو سره ریټرن شي نو بیا به تاسو ریټرن ټایپ اخلئ. تاسو سمپل په دې باندې ځان پوه کولی شئ. که تاسو سره هغه ویلیو په فلوټ کې وي نو دلته به ریټرن ټایپ تاسو فلوټ اخلئ. که هغه تاسو سره سټرینګ کې وي تاسو به سټرینګ اخلئ. که هغه تاسو سره په ډبل کې وي تاسو به ډبل اخلئ. نو دلته ما سره A پلس B په څه شي کې ریټرن کېږي؟ په آی ان ټي کې، مطلب هول نمبرز دي. زه ورته هول نمبرز ورکوم نو ما ته به دوباره هول نمبرز ریټرن کېږي. نو ځکه ما آی ان ټي اخیستی. که زه وغواړم دلته فلوټ هم اخیستلی شم. په دې باندې به وروسته ډسکشن کوو. زه راځم تاسو ته یو بل فنکشن جوړوم چې هغه ما سره هیڅ هم نه ریټرن کوي. سمپل یو میسیج به ما ته پرنټ اوټ کوي. زه به دلته راشم څه به وکړم چې کله تاسو یو داسې فنکشن جوړوئ چې هغه تاسو سره هیڅ هم نه ریټرن کوي، سمپل یو میسیج تاسو ته پرنټ کوي، نو تاسو به وایډ لیکئ. وایډ مطلب دغه فنکشن به موږ سره ویلیو نه ریټرن کوي. بیا به تاسو راشئ د فنکشن ته به نیم ورکوئ. زه به ورته سمپل ولیکم چې پرنټ میسیج شارټ کټ به ورته ولیکم. دا به زه کلوز کړم، مطلب سمال بریکټس ما وچول او په دې کې دننه ما هیڅ هم ورته ډیکلیر نه کړم، مطلب یو ویریبل یا یو پیرامیټر هم ما وانه خیسته. بیا به زه راشم کرلی بریکټس به وچوم او دلته به زه ورته سمپل یو میسیج ورکړم چې ته ما ته دا پرنټ اوټ کا.
زه به ورته ولیکم چې hello world او به ولیکم چې welcome to IT Hub C++ کورس. دا ما سره دا پرنټ اوټ کوي او بیا به زه دلته یو انډل هم واخلم. صحیح شو انډل. او دا به زه راشم دلته خو ما فنکشن صرف ډیفاین که یا مې ډیکلیر که. اوس به زه دا کال کوم د مین فنکشن نه به کال کوم. نو اول زه غواړم چې ما سره څه شی پرنټ اوټ شي hello world welcome to IT Hub. نو دلته چې کوم دوه فنکشن ما کال کړي دي د دې نه اول به زه څه وکړم پرنټ میسج چې کوم فنکشن ما جوړ که او ما سره پرنټ کیږي. زه به دلته واخلم پرنټ میسج او سمال بریکټس به ولګوم. نو دا ما فنکشن کال که. اوس به اول ما سره څه شی پرنټ اوټ کیږي hello world welcome to IT Hub C++ کورس. که دا پروګرام زه دې نه دوباره رن کړم نو تاسو کتلی شئ چې ما سره پرنټ اوټ شي hello world welcome to IT Hub C++ کورس او د sum 15 and د sum 45. کله چې زه ورته ولیکم پرنټ میسج نو مین فنکشن نه ایزیکیوشن سټارټ کیږي. پروګرام به راشي پرنټ میسج ته. نو پروګرام به پوه شي چې دا موږ سره فنکشن کال شوی دی. را به شي د دې په نوم باندې به فنکشن پیدا کړي پرنټ میسج. فنکشن به ورته میلاو شي د هغې ریټرن ټایپ چې وګوري نو هغه ما سره ورډ وي. مطلب دا ما سره یوه ویلیو هم نه ریټرن کوي. نو سمپل دغه میسج به راوخلي او ما سره به پرنټ اوټ کړي چې hello world welcome to IT Hub C++ کورس. بیا به راشي څه به وګوري دې سټیټمنټ ته به راشي. نو دلته به یو بل فنکشن ورته میلاو شوی کال شوی وي. نو لاړ به شي د سم په نوم باندې به فنکشن پیدا کی او A او B په دې کې پیرامیټرز دي. نو لاړ به شي دغلته چې کوم آرګومنټس ما ورکړي دي 5 and 10 دا به راوخلي. 5 به راشي په A کې به سټور شي 15 به په B کې سټور شي دا به خپلو کې پلس شي او دوباره به ریټرن شي. ریټرن مطلب د کوم ځای نه چې دلته کال میلاو شوی دی دلته به هغه ریزلټ راشي او ما سره به پرنټ اوټ شي. بیا ما دوباره ورته بل سټیټمنټ اخیستی دی 20 او 25. بیا دلته ما یو بل سټیټمنټ اخیستی دی او فنکشن ما کال کړی دی 20 and 25 ما ورته آرګومنټس ورکړي. نو دا به لاړ شي په پیرامیټرز کې به سټور شي هغه خپلو کې پلس شي او ما ته به دوباره ریټرن شي دلته ما سره راشي. صحیح شو. نو ځکه ما سره اول پرنټ اوټ کړه چې hello world welcome to IT Hub C++ کورس. بیا د sum 15 and د sum 45 ما سره پرنټ اوټ شو. نو I hope چې په دې باندې تاسو پوه شوي. اوس راځو یو بل کنسپټ ته چې ځینې پروګرام دا کنسپټ استعمالوي چې هغې ته مونږ یو فنکشن پروټوټایپ د نوم نه ظاهر دی پروټوټایپ. که مونږ چېرته راشو او دغه فنکشن چې کوم دی دغه فنکشن به زه دې ځای نه کاپي کړم بلکې کټ به کړم دې ځای نه کنټرول X. صحیح شو. او د ریټرن 0 چې کوم مین فنکشن دی او دلته به زه راشم چې کوم مین فنکشن دی د دې نه بهر دا به زه دلته پیسټ کړم. اوس که زه دا پروګرام رن کړم نو دا ما سره ایرر ترو کوي. ګورو چې مونږ سره کوم ټایپ ایرر ترو کوي. که زه دا رن کړم نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره به lecture 39.cpp in function int main دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره ایرر ترو شو. sum was not declared in the scope. د سم په نوم باندې ما سره فنکشن په دې سکوپ کې نشته. ما سره دغه میسج یا دغه ایرر ما سره ترو که. ولی فنکشن خو شته لیکن کمپایلر چې کوم دی پروګرام موږ سره سټپ بای سټپ پروسس کوي. اول ما سره هیڅ انکلود یو سټریم پروسس کوي بیا یوزینګ نیم سپیس std بیا ما سره بیا دلته راشي پرنټ میسج چې کوم فنکشن دی دا بیا ما سره پرنټ میسج چې کوم دی دا پروسس کی بیا مین فنکشن ته راشي. کله چې دلته راشي پرنټ میسج نو کمپایلر ته به پته وي چې پرنټ میسج په نوم باندې ما سره فنکشن شته ولی چې هغه اول پروسس کړی وي. بیا چې کله دلته راشي سی اوټ ته او د سم او دلته به ورته بل فنکشن میلاو شي د بل فنکشن کال به ورته میلاو شي. کمپایلر پوه شي چې سم ما سره یو فنکشن دی لیکن هغه به پروسس کړی نه وي ولی چې هغه سټپ بای سټپ ځي. نو کمپایلر به کنفیوز شي چې دا هغه فنکشن ما سره نشته ما نه دی پروسس کړی. نو دا څنګه دلته دغه فنکشن یې کال کړی دی. نو د دې لپاره موږ سره یو کنسپټ راځي په پروګرامینګ کې چې هغې ته موږ فنکشن پروټوټایپ یو. دا سمپل یو کار کوي. دلته به تاسو راشئ پر کمپایلر لپاره به یو پروټوټایپ جوړ کوي د فنکشن پروټوټایپ به جوړ کوي چې دا فنکشن به څه کوي. دا فنکشن به د دې فنکشن به تاسو پروټوټایپ څنګه جوړوئ تاسو به د هغې ریټرن ټایپ ولیکئ. نو زه به ورته ولیکم ریټرن ټایپ ما سره د دې INT دی. بیا به زه د دې فنکشن نوم ورکم چې دا ما سره سم نوم باندې دی او بیا به دلته تاسو پیرامیټرز ورته وخلئ چې په هغې کې څومره پیرامیټرز وي مطلب INT A او INT B ما سره دې پیرامیټرز دي. بس سمپل به دا تاسو ولیکئ ریټرن ټایپ ته ضرورت نشته.
بس سمپل به تاسو دا ولیکئ ریټرن A پلس B ته ضرورت نشته. تاسو به ډایرکټ سیمی کولن واخلئ. اوس به دا پروګرام تاسو سره ایرر نه ترو کوي. ولې چې کمپایلر به پوه شي چې ما سره د سم په نوم باندې یو فنکشن شته. ولې چې دلته ما ورته پروټوټایپ ورکړه، دې ته پروټوټایپ. نو کمپایلر چې کله بیا دلته راشي سم 510 نو هغه پوه شي چې ها ما ته پروټوټایپ میلاو شوی، نو ما سره په دې پروګرام کې داسې فنکشن شته. بیا به دلته راشي او دا به پروسس کړي او تاسو سره به څه وکړي، ریزلټ به تاسو سره پرنټ اوټ کړي. که دا پروګرام زه دې ځای دوباره رن کم نو اوس به ما سره ایرر نه ترو کوي. صحیح شو؟ دلته به زه راشم رن کوډ. نو اوس تاسو کتلی شئ چې ما سره پروګرام ایرر نه ترو کوي بلکې ما سره ریزلټ چې کوم دی پرنټ اوټ کړو. نو دې کنسپټ دی فنکشن پروټوټایپ چې تاسو ورته یو پروټوټایپ جوړ کړئ چې کمپایلر یې پروسس کړي او هغه ته پته وي چې په دې پروګرام کې موږ سره داسې فنکشن شته. اوس راځم تاسو د فنکشن په یو سمپل ډیفینیشن باندې پوه کوم چې واټ از فنکشن. که تاسو نه څوک کوېسچن وکړي چې واټ از فنکشن، نو سمپل تاسو ورته وایئ چې فنکشن از ا ریوزیبل پیس اف کوډ، یا تاسو ورته داسې ویلی شئ چې it is a set of code that perform a specific task and can be used again and again. دا تاسو ته ما په نوټس کې هم لیکلی دی. فنکشن موږ سره یو سیټ اف کوډ دی چې هغه یو سپیسیفیک کار موږ ته کوي، یو سپیسیفیک ټاسک موږ ته کوي او دا موږ دوباره یوز کولی شو. مطلب بیا موږ دغه فنکشن استعمالولی شو. لکه دلته ما اول استعمال که د څه شي لپاره 5 and 10 لپاره دی ما سره پلس که بیا ما 20 and 25 لپاره بیا ما 20 and 25 لپاره یوز که نو دی ما سره د دې ریزلټ ما سره پرنټ اوټ که. او که تاسو غواړئ چې شورټ کټ ډیفینیشن ورته پیش کړئ نو تاسو دا هم ویلی شئ چې فنکشن از ا ریوزیبل پیس اف کوډ دیٹ رنز وین اٹ از کالډ. دا موږ سره یو پیس اف کوډ دی او دا موږ سره رن کېږي کله چې موږ دا کال کو. سمپل تاسو ورته دا ویلی شئ. نو هو چې په دې باندې تاسو پوه شوي یې. په نیکسټ لیکچر کې به دې باندې موږ نور هم کار کوو. نو هو چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یې، لیکن بیا هم که چېرته څه پرابلم وي تاسو موږ ته ډاډه کمنټ کولی شئ. نو دا زموږ نننۍ ویډیو. میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.